نن سبا دور کې یوه اهمه خبره شروع ده چې په دوستیو کې نن سبا خلک منافقت کوي او سره کې منافقت کوي. زه به دا خبره ذکر کوم ځکه چې موږ خلک خبر شي. نن سبا خلک ټول چې څومره ملګرتیا ده دا د مفادو دپاره ده. قرآن کریم کې تاسو وګورئ دې خبرې بار بار تلقین کړی دی چې هغې د دوستۍ نه تاسو اجتناب وکړو چې هغه تاسو ته نقصان رسوي. معنا نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم انسان سره په خپله کې ملو شوي دوه دوستان و هغه په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف وایي، دا لوز د پرېښودو نه مخکې الله رب العالمین د دوی صغیره کبیره صغیره ګناهونه تمام معاف. دوستي ډېر لوی فضایل هم دي، خو نن سبا دور کې به زیبه خبره ذکر کړه چې منافقت سټارټ دی، یو دوکه یو فراډ سټارټ دی. دا خبره د منافقینو په ذهنونو کې ما چې کله د مسلمان سره ملاو شول نو دوی ته به ویل چې قالو آمنا، موږ ایمان وړو، موږ تاسو مسلمانان یو، ملګري یو. خو چې کله ولاړل نو بیا یې په دغو مسلمانانو پسې خبرې کولې چې دا خو ډېر بېوقوف خلک دي او ډېر کم عقل خلک دي. نن تاسو وګورئ په خپل ګیر چاپېر ملګریو کې هغو کې هم دا صفات د منافقت ژوندی دی چې کله یې تو سره کښېني تو ته به وي چې جي جانې زه تو یم او زه تو ملګرتیا کوم وا کوم دا. خو چې کله یې تو نه اوچت شي که نه بیا به تو پسې خبرې کوي مړه چا څه ته اوس ته یو داسې دی یو داسې. ما عزتمندو کوم انسان سره چې لیدی نه شي که نه اول خو د ملګرتیو اصول دا دي چې ته چک کا ته ځان سره موافق کا چې یاره دا د مو د ملګرتي قابل دی که نه، د مو د لهجې، د مو د ذهن، د مو د فکر، د مو د نظریې موافق دی که نه دی. چې نوې ملګرتیا مه کوه، خو چې بیا د ملګرتیا وکړله بیا منافقت پکې، بیا منافقت ته ضرورت نشته. لکه نن سبا خلک دا قوا شروع او په دې باندې الله ډېر لوی خفه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مو امت کې دا دوه ګناهونه نشي راتلی. معنا یو مسلمان بنده کې دوه صفات ته نشي کېدی، نور هر رقم ګناه ته کېدی شي خو دا دوه ګناهونه ته نه کېږي. اولنۍ ګناه دا ده چې دوکه او فراډ پکې وي. انسان په امید کې سوتل نه وي پکې چې ته ورته وایې چې زه تو سره ملګرتیا کوم، ته د ما د ورور رقم، خو بیا ورته منافقت کوي، بیا سره غداري کوي، بیا هغه ته تکلیف ور کوي، هغه ته ضرر ور کوي. او دویم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دروغ په کومه ملګرتیا کې چې دروغ نه و دا ملګرتیا به ډېره قیمتي وي. او په کومه ملګرتیا کې د غلطو کارونو نه رکاوټ معنا یو ملګری د غلطو خبرو نه بندیش شو په هغې باندې دغه ملګرتیا دا ملګری ونیسه. او که چیرې تو په غلطه باندې مایله کوې تو ته یې چې دا غلطه نه دوستي تو دې وي غلطه او په تم پې پوهېږي چې زه دا غلطه کوم. او بعضې خلک پکې دا وي چې ملګري دپاره چې کوم دی خیر دی که ودې کړه ګناه نه، بیا د قیامت په ورځ دا خبره کوي یا ویلته لیتني لم اتخذ فلانا خلیلا، خای شرمندګي دو افسوس دی ما لره چې ما د پلانکړی دوست نه وای، نن خو دغه د روسه جهنم ته روان، نن د دې روسه چې کوم دی الله مې جهنم ته اچي، نن دغه د وجې نه ما ته الله غوسه دی. ما عزتمندو منافقت په دوستۍ کې مه کوئ. منافقت ژوند نه زندګي نه مرګ بهتر دی چې مرګ لږ شي. چې کوم انسان سره هغه د تو د ورورولي خیال ساتي، هغه د تو سره د ورورولي ژوند تېروي و ته ورسره منافقت کوي، هېڅ کله هم تو الله کامیابه نه کړي و نه به کامیابي مخ وویني. عزتمندو دا یاد ولرئ. څومره خلک د ما دا بیان خاص کر په یوټیوب باندې موجود دي نو ټولو ته زه ریکویسټ کوم چې الله دپاره دوستي کوئ، الله دپاره چې کوم دی بغض کوئ، بیا به د موږ و تاسو په دوستۍ کې برکت او په دا بغض کې. الله دې موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي.